د دې سورتونو شان نزول ورته لګ بیان دا دواړه د نبی رسول الله والسلام د سحر پېښو او داغي متعلق الله پاک را لګري لکه څنګه حدیث دی په بخاری کې په مسلم کې او دارنګي چې کوم دینو په بهقي کې او په مختلفو کتابونو د احادیثو کې او ابن ماجه کې د عائشه صدیقه رضی الله عنها نه روایت ده چې نبی رسول الله جادو شو او د بخیال داو چې دا کار زوکم خو کوله به نه شو طاقت به نه لار د مبارک په دانې ته چې زنی خپل بیان خاله ورشم خو طاقت به نه لار یا بل یو کار ته اراده وکړي چې دا کار زوکم خو زله به مړ شو بدن به مړ شو کار طاقت به نه لار دار جادو غټه نه کړه چې ستا یو کار د شوق راوچت شي او بیرته د شوق ماتيږي بیا چې بیا د شوق راوچتيږي او ماتيږي نو پوهه شه چې تا باندې سحر شو وس دې نه کېږي چې وکم یو کس ما خاله راغی ول چې زه په کراچۍ کې نشم ټینګېدل دلته خو جوړم زمیندار شم کوله پلانې کار شم کوله چې ال دلاړ شم بس بالکل هفتم نشم تیروله دا مېش چې زه تیر کوم نو بده سي وزن تیرم لکه زندان کې چې سره تبا د څوزي پر اوخه بیا تبا آیاتونه سورتونه ورخو دي بده باندې په دم غزان لو وېس کې جامیم دی وینځه غسلم به وکا او بیا د عمل تکرار کا هغه ما چې سویلو دا خلک ډیر بیکاری تا ته وې تعویز لا وغزان نه بیګرانه خپل خپل بیګرانی د دې خو ورور دی دا ابي سجره او پنده کې د سپلو دکان کړ ما دې ول تعویز لا کمال وظیفه در خم د دې سبب د الله کار روان ا دکان پرې خود مال چې څنګه چلو شو لرا وظیفه مې ونه کړ مال چې ودی نکله جو ګرځم نو په خلکو باندې ګران شي ګرانه غرض اداره چې سبا دونه کړهو کوم خو مولاله وي 500 یا شګون ورکو متاویز ولا لوګي په دې باندې ډیرګونو کار روان شي الګ لګزان ستړی کا زما عزت مند ورونو چې هغه به وته ویل هغه الګ بیا و مشته تیر کې و مشته پس چې مې او کلب مال سم تخپګ سره وړي او کپڑے را وړي او ما ته ویل چې الله پاک رحم وکړو خو مال ګوردار باندې بیا هم سحر کوي د شکار وکا چې دی وظیفه له دوام ورکا زما عزت مند ورونو باندې نبی رسول الله جادو شو د یو کار اراده به وکړه طاقت به نه لاره یو شپه د شپو یا یو ورځ د ورځ نبی رسول الله مبارک سترګې پټې شو زړې بیدارو عائشه بیبي ته وایي چې ان الله قد ابتاني فيما استبتيته فيه الله مال فتوا راکله په هغه بیماری مبارک جماعت فتوا وختلوا الله رب العزت په ما باندې رحم وکړي مور بیبي ته د پوس کې چې څنګه وي دوه پرشته رالي دوه سړي رال یو مخبوط کې نسبل سر ته یو خپوت بل سر ته کې ناس د خپودي و سوال کاو د سر دی و جواب ورکاو دیلمی کې حدیث دی چې د خپو والا فرشته میکائیل او د سر والا فرشته جبرائیل علیهم السلام ندی د سوال وکړي ما وجع الرجل دي سړي څه بیماری ده هغه ول مطبوب جادو به شوی دی ول من تبه چا به کړي ول لبید ابن اعصم به کړي ول بچ شي کې کړي ول په مشتن و مشاتت راسه په غمنس کې د سر په غمنسو یختو کې کړي ول په کوم چې کې عین السحر دا جادو چرته دی ول په بیر زی اروان د زی اروان په کوی تحت رعونه یا رعوفه دا غفلنی غټي یخته په خواب دي کویانو کې غټوا خلک وته کوزیده لیبه ته صفاکاو په غټه وته کې ناشته دا غي غټي یخته دا کې واقعا مشهوره ده بیا نبی السلام طلحه رضی الله عنه علی رضی الله عنه ولګل او غیر اويستو نبی السلام ته وخودو ا د کی وچ کیو خدای روایت کې چې دی به زړه شوی نه دا به بارانی و جمع کې څه به جمع کې دي بارانی اهلی سیرت په دې متفق دي چې دا کوي وچو خو بارانی وو کې جمع کې دي د دې کوي په دې سجړ شوې لکه نکریزي د سحر د اثر د وجه
هغه چې راويستو بنو یولس غوټي ورکړي وي او په ګمنس کې دا بن ال ورکړي وو د نبی رسول الله مبارک د سر اخته مبارک په اړه غوټه کې ورکړي دا د سرونو اخته چې دي نه دا چې سړی کله سر وړو کې په کار د بقینچی باندې خمه د معده کې جوړه نه ورکړي خاص کر علما او د خلک چې هغه ته خطر د ساحرانو جادوګرو نه ډېرې نه هغه د بکار د جديد خپل اختو سره احتیاط د زبا عزتمند مسلمانانو ورونو دا سحر راويستو وس په دې ځکه کې د یو مسله بیانومه اختلافي زمونږ او د معتزله په منځ کې باقی تفصیل ورته بیا کوم درې سحر معتزله وی چې په حقیقت کې دا جادو نشته سحر اثر نشته د دې جادو په حقیقت کې اثر نشته ډېر د بدل زامن دي جار الله محشری لوی علیم هم د معتزله دي او ابو اسحاق اسپراینی دا ډېر لوی حرامي دي دوله ډېر دلایل ویلي دي خبره ده پاره استاد ابو اسحاق چې په استاد مشهور دي دوله ډېر دلایل ویلي دي په دې سوره بقره کې چې وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما هم بالضارين به من احد الا باذن الله په دې ځای کې ویلي دي په دې سوره کې هغه د سی وی عقل سلیم دا خبره نه مې چې سحر دی بچا باندې اثر وکړي نو کته په سوالو کې چې موږ عملی تورین او مشاهده کوو چې په دې مسحور باندې د ساحر سحر اثر وې دا د وجه د غلبې د وهم نه کی دا د وجه د غلبې نه چانه کیږي د وهم نه د انسان په د حواس باطنو کې یو حس د جديد واهمه وي مجدد البسانی رحمت الله علیه فرمایلی چې تسلط او سلطان د وهم چې ډېر غالب دی دا په عقل باندې او په خیال باندې په بعض وخت کې غلبه کوي په هغه ځکه ویری دي چې نبی رسول الله په خوب کې سړی نه لیدل اسی خیال به غلبه کوي دی وای ما نبی رسول الله ولید یا وای په بونډي کې راکې به ولید نعوذ بالله منها او یا وای په سرتور سره کې به ولید او یا د حریه بیان کې چې نبی رسول الله نشان مناسب نه نو وای دا غلبه د وهم ده په بل باندې وش نه دی وای چې دا اثر د وجه غلبې د وهم نه دی او د دې لپاره یو قصه ذکر کړی دا ابو اسحاق اسپراینی چې کوم په الاستاذ مشهور دی د معتزله وغټ استاد ا قصه دا چې ذکر کړی دا وې د شکارو شو چې د یوې خزي بنځیو د یو سړی خزه مړه شو بچي پاتې شو نو بل خزه و نه دا ډیر خد کار الکو او خپل روزګار به کاو نه د دې بن په حسد وشو د دې میری موري او ویل چې دا لک خرابو نو دوهم حربه به استعمال کړه دته په دې انګريزي او په دې جديد ساينسي علومو کې دته هپناټیزم متویل شي او مسمریزم متویل شي نه د شکاري وکړو چې دې الګ بده یو خوم نه وبس کلی بده خوم کې څخوري او په خوا بده خومانه کې څخوري وکړه دا د خاوري خومان نو دیو دغه وګول یا بچا تاخذ د خوم نه وبو نسکلی ولو مسکلی ته موري ولي ولته ولې غزل فهم وکم چراله خوم ته فهم وکاو ولای هاي 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 دا خو ډیر غلط کار ولونی موري ول بدی کې د مار وړو کې بچاو او ما ول جزيته ارتو مو وجنم یو دا منګه سپا کومه خو زه په څه کار راون ختم ير به شو او بده تا اوس کې بچی تیر شوی په خوب کې نشته بس الګ یو پټنشن کې وردا دروغ وي حقیقت کې نو ګوره ښا دروغ وي الګ سوچ را واغسته و هم به غلبه وکړه ورا او بیماری زیاته شو او په خېټه کې موږ قرار کیږي ولدا به کې هغه د مال بچي او په دماغو بیا بوجو او تک زیړ شو او په ډاکټرانو په تمیدا باندې بغرزیدو او الګ دومره کمزور شو چې مزدوري کار روزګار زمیندارا دکانداری هر څه پر خو د اشتباه کټ کې ځان واته کټ واته یوې خزي ته د راز معلومو چې هغه د دې خزي سویلې و د راز مرګري و د راز مرګري چې هغه د څوې زموږ په خانو پښتنو په اصطلاح کې سویلې وته
هغه ته دا راز معلومه بداله کېړو وسو چې دې ظالم خدا شکر دی د دې له خمور مړه و پلاریو لا پلاری د جمعات نه تر دې په کورې لارو اورو را ازوی د خنه شو ولنا او بس مرګ ته خطر ولزم علاج وکم شرطیان به ز علاج سینام براکه ول چې څه غواړي درکو ول بالکل به جوړ شي به زمواري زری دی علاج کوم هغه ته خراج معلوم ول دا خو ډیر زبردست کار وشي بوس ول دالک را ولا ار ورځ به دمو او بیا یو زیو د دې یو دیره و بیٹکو ول بده کې ډډه وای غرض دا جامعه ته خبر نشي چې دوه درې ورځې دمه به وکړو نبل ورځې د شکارو کې جدي په خپل د ماري ور کوټه بچی نیولو او د دې نه هغه لاشمې ستړي واغه کوم باندې چې چل کیدا دا غاخ او زهر چې په کمزې کې د دې خپل طریقې په سرنګ دی وځي نه د دې نه زهر مستری او د دې نه غاخ دي چې چل شو کول نه بګی ځاو ور کوټه بچو نه دالک چې وته شو نه په ودو کې ولدا کمیس چې د کمیس په ګریوان کې غل دا بچی پرې بیا رااله یو چوپی پیو کو داله کې وټه په ویلی شه ولنن ستا ورځ ده امر بدن غورځیدلې یا بدن وګورځيږي الک په hebat را پاتې ده ولته بزان غوتی و چې الک ویلخ زما خو دي جامو کې څه شه ده ولته وکاګه دا کمیس دي چې کمیس یې وکړ کوټه نه مار بچو چې ولې دا بس دغه بچو به دمه نه راوارته نه چې لګ و خوشو بس الک تازه شو رنگ یې د ششرکه د ګلاب ګل او بیرته خسي حتمن شو او خټ ټیک ټاک شو ول چې بس د مار بچو را نو ورزيد الله خیر ندی معتزلی لیکلی چې ګوره د دې وهم د وجه نه لري سړي د څونه بیماری ولاړه شو نو وې د دې سحر اثر وهمي دی په حقیقت نه لري نه دا څوک معتزله وای کا معتزله وای جواب د اهل سنت والجماعت طرف بداله چې چون کې د قران نه ثابت ده دا ستاسو خبره عقلی ده زمون خبره څه ده نقلی ده د قران نه ثابت ده یو بل د صحیح احادیث نه ثابت ده دریم نمبر د مشاهده نه ثابت ده دریم نمبر د مشاهده نه ثابت ده چې د سحر اثر په مسحور کې ظاهر شوی دی حقیقتا نو وهمن او تخیلا هزارها مثالونه دي خو چون کې وخت مختصر دی نو ډیر وجه زده شم بیانول یا شولې به کړه داغه د جملې نه موږ د شو چې ګوره دا آیات دلیل پیش کړي چې الله پاک فرمایي چې الله يعصمك من الناس نو موږ بیا وو اهل سنت ته جواب کوي چې الله يعصمك من الناس الله به د خلکو نه ساتي نو د نبی رسول الله غاخونه ولې شهیدان شو د نبی رسول الله سر مبارک ولې د وسپنې کړي لاړو بدني بوی نسور الله يعصمك من الناس وعده خو دې سم منافي نه ده نبی رسول الله په خیبر کې په چيله کې زهر ولې ورکړي او نبی رسول الله والسلام ته مختدو کفار قتلوا د مکې نه مدینه منورې ته هجرت ولې وکړه دونه تکلیف برداشت نو دا الله يعصمك من الناس سره دا تاثیر منافي نه دي دا سره منافي نه دي ټیک دا بل دا چې الله رب العزت د دم د بارا دا دو سورتونه چې بدی د ټول امت اجماع ده د ټول امت په څه ده اجماع ده دا ولې نازل کیږي نبی رسول الله دا سحر چې وهمي وي نو الله پاک ولې دا نازل پوه شئ به کړه د لټه خبره ده چې سحر حق وس د دې مختصر و دا د بیانو چې دا اهل تفسیر او اهل تاریخ ور دواړو لیکل د څه وی چې کړه د يهودو سا ترجمه کې تاسو ویلو بنو نذیر قبيله جلاوطن کړه بنو قینقاع لري کړه بنو قریظه نبی رسول الله قتل کړه او يهود ټول خیبر ته غون شو چې خیبر ته غون شو بیا په شپږم کال د هجرت د حدیبیه نه پسې خیبر فتح کړ بس د يهودو بڑ باندې اور بد شو نبی رسول الله له زهر ورکړه خو الله بچ کړي یو نونه ته فړډي ولا چیلنه او نبی رسول الله لا تاكل فان الشاة مسمومه مخرى چیلې کې زهر هغه سر په کیو حد د نبی رسول الله دغه سر دراسه شهید شو اخر وخت چې کله وخت پوره شو او عبد الله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې زه وزل قسم وکم نو احب الي من ان احلف واحده چې زه وزل قسم وکم چې ان نبی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم مات شهیدا چې نبی رسول الله شهید شوی دی دا هغه زهرونه چې کومي په خیبر کې خوړل
او بیا فرمایي وي ما من نبي الا جمع مع وصف النبوة وصف الشهادت یو پیغمبر د څه نشتا مگر د وصف د نبوت سره وصف د شهادت جمع کړي هر نبی شهید دی فكل نبي شهید ټول به سبحان الله نزما عزت مند ورونو چې شهید ژوند دی نو پیغمبران به ژوند نه ژوند دی وای کنه په دلالت النص ثابته ده د شهید درجه د پیغمبر نه ډیره کمه ده نو چې شهید په قبر کې ژوند دی په نص د قران سره پیغمبر وسنګ نه ژوند دی صلی الله علیه و آله وسلم پرون مې دې طالبانو ته یو قصه بیان کړله په درس کې چې د دې سعودیانو دا اوس چې کوم آل سعود عبدالعزیز السعود د دینه مخکې چې د ترکو داخلي باچا او غالبا سلطان عبدالحمید خان په دې دور کې د کار وشو چې یو کوتر رااله مدینه منوره کې ډېرې کوترې دي د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د دې روضې په دې جنگله کې دننه وته قبر مبارک ورله خلک حیران شي چې دا دې اوس څنګه راوباسو یو خدا بار جنگله ده دې ته خدا باچیان وزیران بریدي خو خاص د قبر شریف غلاف د در نه هیڅ حکم نه وته په دې باندې چې علما را جمع شو یو ماشوم وګوري چې کچا ماشومي لکه دای واخله نابالغ ماشومي یاغه واخله او د نیکی کورنۍ سره تعلق لري او داس دی وکي عطر دی ولګي درود شریف دی وای ورننه دی وځي دا کوتر دی راوباس ماشوم او داسو کو یا غسل وکړه درود شریف یو او عطر ولګه ولا ورننه وته کوتر راويست او یو چغه وکړه دا بالکل په تواتر باندې ثابت ده او په انټرنیټ موجوده ده او ګوګل چې چغه وکړه خلکو ویل والزمادي والله الذي لا اله غيره زمادي په هغه خدای باندې قسمي چې داغه نه غیر بل لایق د عبادت نشته چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم حي چې نبی رسول الله ژوند دی او کلمه زما سره خبرې وکړي سبحان الله رسول اکرم صلی الله علیه وسلم راته ویلو یا شو لیکنه چې یا بنیا اے بچوریا خذ الحمامه کوتر څنګه اوچاته کوي نشه نبی رسول الله زما سره خبرې وکړي زما دې په هغه رب قسمي چې زما روح دغه په قبضه کې چې نبی رسول الله زما سره خبرې وکړي زما عزت مند ورونو اوس حالات بدل دي تاسو یې نه په ارشیف سي مسخري دي په ارشیف سي بشاړي دي نو عرض می دا کاو چې دی يهودو چې بوغ زیات شو نه دې سکارو کې چې خپل سحرونه موکله خاصر به ونه شو نبی رسول الله په مدینه منوره کې خو د يهودو قبيله ته وته وي خو د انصار یو قبيله و بنو زريق داغو یو حلیب یو کوډګر لبید ابن عصب نومي او الله یې غر کې دې نه رزق په پیسو به هغه خو لرال د عبد الله ابن ابي رئيس المنافقين کور دراو وخته او ورته ویل چې نبی رسول الله باندې کوړ وکړه اول ول اسب وکړه ولولې به وکړه ولولې ته يهودي دي وزي يهودي خو مال يهود څه پکار راځي مال د مدینی انصار بکار راځي چې د خرم او د اسکم او د سمې امنه مسله او کدا انصار نه خبر شنو بدی تور کې وي قیمت کوي زما اوس څه کار غریب سره خپل دم تعویز ښا نبی یې ته ول چې نه کې اسی ولنا ول چې روپۍ درکو بس سوچ وکړه روپو ته نه شوټینګ دی بیمانه يهودي او دا سحر دی يهودو غټه پېښه ده نبی ورته ویلو چې د شکار وګي چې ټیک دا و به کوم خو غرا درهم نه غواړم دینار د سرو زر روپۍ نه غواړم را وکي ودربو د سرو زر روپۍ و د وښ مارل په یو طریقه سره د نبی رسول الله د یو خادم نه او چل باندې یو نو عمر خادم داغه د نبی رسول الله مختو غمن حاصل کې چې موږ د برکت لپاره ځان او پاغه کې سحر او قسم دې ته وکړه نبی رسول الله بیمار شو دا بیماری څونه وخوا په دې کې ګوره تفسیرونه یوازې دونه تفسیر نه لري د بخاری شرح کتاب الانبیاء کې فتح الباری وګورئ عبدة القاری او قسطلانی او کرمانی وګورئ او دارنګ شرح المواهب زرقانی د سیرت کتابونه هغه به ډېر غټ تفسیر هغه فرمایي چې دای دې حاصل کړو نو په دې باندې دا جادو کو د دې معشوق نه بچل سره دا یختو دا غمن حاصل کړو او په نبی رسول الله والسلام باندې جادو کړو په دې کې اختلاف دی چې د جادو اثر څو بعض علماء دوه کالو قول مرجوح دی بعض وی کالو قول مرجوح دی بعض وی شپږ میاشتو مرجوح دی بعض وی درې میاشتو مرجوح دی راجح قول دار چې څلوي کړ بعض به کې یو ورځ پرون یو ملاقات وکاو ما دا وګړي خو دی یو ورځ
دغه بالکل مرجوح او مردود قول د دې اثر څو ورځې څلوېښت ورځې راجح قول پکې ده الله رب العزت دا سورتونه راولېږل د دم دپاره د نبی علیه صلات والسلام د معتزله ورې چې کوم دا باطله ده نه دا 11 آیاتونه دي جبريل علیه السلام ورته قل وایا اعوذ برب الفلق نبی علیہ السلام ویل اعوذ برب الفلق او غوټه به وس پړو دا چې و به وس پړو دا نبی علیہ السلام بدن بده سي درد وکړه کستن چې دی راوځي یا میخ چې دی راوځي او ثم وجد بعد ذلك راحه داغه نه پس به راحت ومند دمه به ومندله حتی چې دا یولس آیاتونه ویلو یولس غوټه وس پړو دي د نبی علیہ السلام بدن مبارک داسې سپک شو کانما نشته من عقاد لکه چې د غوټو نه پرېنسته شوی د دې صورت شان نزول شو